راغلی دی او د پلاني ځای نه راغلی او دا به صحیح او که صحیح بنئ نو چې ظاهره باندې ورته ګوري چې پاک دی نو بس پاک دی. وهذا حدیث حسن غریب. باب ما جاء فی شد الاسنان بالذهب. دا غاښونه چې تړي معنا یو غاښ دی په منځ کې خراب شه د سپینو زرو غاښ دی ورواچو نو دا د نورو غاښونو سره وتړل شي کنه نو دې ته ویل کېږي شد ربط الاسنان بالذهب. د یو بل د اسنانو یو بل سره ربط د سرو زرو نو غاښ استعمالول دا څنګه دی علماو قیاس کړی دی په هغه انف باندې چې رسول الله صحابي ته ویلي چې زته د ذهب او انف لګوه پوزه لګوه. عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية. وأصيب أنفي معنى قطع أنفي زما پوزه غوڅه شوه یوم الکلاب ورځ د کلاب. ورځ د کلاب مشهور ورځ وه من ایام حروبهم د دوی د حروبونه یوه مشهوره ورځ د کلاب وه د جاهلیت په وختونو کې. دغه وخت کې ډېر غټ جنگ شوی او په دغه جنگ کې دا عرفجه ابن اسعد وی زما پوزه غوڅه شوه فاتخذت انفا من ورق د سپینو زرو پوزه مې جوړه کړه فانتن علی نو هغه بدبویه شوله د دې نور غوښې سره چې لګېدله نو غوښې بدبویه کړله. فامرني رسول الله صلی الله علیه وسلم اتخذ انفا من ذهب د سرو زرو جوړه کړه. نو دا حدیث دلیل دی د دې چې پوزه یا یو عضو چې دا ته د سرو زرو جوړولی شي او د سرو زرو استعمالولی شي. هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث ابي الاشهد دغه باب روایت. وقد روى غير واحد من اهل العلم انهم شدوا اسنانهم. دا اهل علم ندلته دا روایت دی نقل ک خو صحیح دا چې امام طبرانی په معجم الاوسط کې حدیث نقل کړی دی هغه د عبد الله ابن عمر نه چې ان اباه سقطت ثنيته د زما د پلار د غاښونه غورځېدلي فامره النبي صلی الله علیه وسلم ان يشدها بذهب چې دا غاښونه بیرته سره وتړي په سرو زرو باندې. نو په دې باب کې روایت مرفوعه راغلي دي د غاښونو په باره کې نو دیو جن امام ترمذی په باب تړلې ده په شد الاسنان بالذهب باندې چې غاښونه د سرو زرو وي خو دې شي چې یو بل سره ربط راولي په سرو زرو سره نو دا جایز ده. او دلته ویلي دي امام ترمذی چې وقد روى غير واحد من اهل العلم انهم شدوا اسنانهم بالذهب وفي الحديث حجة لهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي سلم بن وزير د زریر په ځای باندې وزیر ویلی دی وای دا وهم کړی دی. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع د سباع